حدیث مبارک کې راځي علي رضی الله تعالی عنہ یو ځل کور ته راغی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل ای فاطمه چې کله هم لاړ شم جمعات ته نبی علیه الصلاة والسلام چا سره خبرې نه کوي ځان له جدا ناست او اکثر جاړي او بیا چې د جمعات نه پاسې کور ته لاړ شي نو په کور کې هم په مصلی کښېني او جاړي چا سره خبرې نه کوي فاطمه چاته سوی خو نه خو ته پرې ډېره ګرانه یې ته یې لوري لاړه شه تپوس دې وکړه چې دا ولې فاطمه رضی الله تعالی عنها چې دا خبره واورېده سمدستي نبی علیه الصلاة والسلام له ځان راورسو زما بابا په تا ولې دا هیئت دی چې راله نبي علیه السلام په مصلی ناستو ژړلې ته ولې جاړې اخر وجه څه ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلي فاطمه بچیا زه چې د معراج په شپه باندې اسمانونو ته تللی وم الله تبارک وتعالی ما ته جنت هم ښودلی دی او ما ته جهنم هم ښودلی دی خو ما په جهنم کې څه خلک لیدلي هغه چې را یادېږي جاړم په خپل امت نو په دې خپل امت جاړم او دوی له بخښنه غواړم نو وی بابا څوک دې لیدلي دي وی فاطمه یو ښځه مې ولیدله په جهنم کې یو ښځه مې ولیدله چې هغه د ژبې نه ځوړنده ده په جهنم کې د ژبې نه ځوړنده ده او لاندې دا اور چې دی دا ورته بلیږي لکه څنګه چې سړی تیکه کوي او د اور د پاسه یې داسې ونیسي نو ژبه څومره نازک شی دی څومره نازک دی ژبه کې سوری دی او د هغې نه ځوړنده او لاندې ورته اور د جهنم بلیږي دا ورتېږي پکې داسې او په دې سر ورته ګرمې اوبه اړول شي فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي بابا دا څوک وه دا ښځه ولې دې ګناه څه کړی و نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل فاطمه دا هغه ښځه ده چې د خپل خاوند سره به یې ژبه کوله خپل خاوند سره به یې ژبه کوله هغه ته به یې جواب ورکول هغه ته به یې کنزل کول هغه ته به یې په دې ژبه باندې بدې ردې ویلې خپل خاوند ته به یې د خپلې ژبې نه تکلیف رسو دویمه ښځه مې ولیده چې د هغې نه تېر شو ما خوا مې بله ښځه ولیدله بله ښځه مې ولیدله چې په دې سینو کې یو سیخ ورکړی شوی دی په دې یوه سینه کې ورکړی شوی او په دې بله سینه کې د اخوا وتی دی او د دغې سیخ نه بیا هغه ځوړنده ده یعنې په جهنم کې د سینو نه ځوړنده او لاندې ورته ور د جهنم بلیږي څومره تکلیف وي الله دې پناه راکړي فاطمه رضی الله تعالی فرمایلي بابا دا کومه ښځه وه د دې ګناه څه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل دا هغه بدبخته ښځه وه چې د خپل خاوند په بستره کې دې خیانت کړی و د خپل خاوند په بستره کې خیانت کړی و معنه دا دا زناکاره وه ځان یې پاک نه و ساتلی دا د خاوند امانت او دی د هغه سره خیانت کوم دا هغه زنانه وه وی چې د دې نه ورتېر شو ما خو یو درېیمه ښځه وه وی هغه په جهنم کې د ویښتو نه ځوړنده وه او لاندې ورته اور بلیږي او د دې دا مازغه داسې خوټ کېږي لکه څنګه چې ګرمې اوبه خوټ کېږي کفرې کې دا مازغه داسې خوټ کېږي فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي بابا دا څوک و دا هغه زنانه وه چې بازارونو ته به سرتور سر وتله سر به یې نه پټو سرتور سر به ګرځېدله او په بازارونو کې الله دې رحم وکړي تاسو دې ښاریو ته خو وتې نه به که نه زنانه و د لوپټو نه مفلرې رخ کړي یا خو ورسره وینه یا چې ورسره یې په اوږه اچولې ته به چې دا نارینه دی دومره په دې ښکاري ګیشکۍ به روانه وي دا ګیشکۍ سر به پرې پروت وي دا خوند کوي نو دا هغه زنانه وه چې دا به سرتور سر ګرځېدله خپل سر به یې د نارینهو نه پټاو فاطمه بچیا چې د دې نه ورواختېدم اخوا یو بله زنانه مې ولیده بله زنانه مې ولیدله چې هغې د خپې د سینې سره تړلي شوي دي او لاسونه یې د سر سره تړلي شوي په جهنم کې داسې یو پنډوس کې پروت دی داسې پرته ده وی بابا دا څوک و دا څوک و وی فاطمه بچیا د هغه زنانه وه چې دې به د پلیتۍ نه ځان زر نه پاکو په حالت د جنابت کې به غسل به پې وخت یې داسې پلیته به ګرځېدله یا به په خپله د ماهانه بیماري چې د زنانه کموي د دې نه به ورته پاکي راغلې او بیا به یې غسل نه کو داسې به ګرځېدله د جنابت نه او د حیض نه به یې زر لامبله مطلب دا دی چې د مونځ پاروا به یې نه کوله سړی چې مونځ کوي خو پاکي ورته حاصلې که نه دې به پاکي راغلې وه او ځان به یې نه پاکو د مونځ پابندي به یې نه کوله وی چې دې نه ورواختېدم اخوا یو پنځمه زنانه مې ولیده چې سر یې د خنزیر دی او ښکته بدن یې د خر دی الله دې پناه راکړي سر د خنزیر دی نور جسم د خر دی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي د الله پیغمبره دا څوک وه دا هغه زنانه وه چې دې به چغلي ډېره کوله د یو خبره بل ته وړي او د بل خبره بل ته وړي چغلي به یې ډېره کوله غیبت به یې کو او پیغورونه به یې ډېر ورکول دا مرض د ښځو زیات دی که نه پیغور غیبت چغلي
دا کارونه به یې ډېر کولو. وایي چې د دې نه ورتې ورشوم اخوا یو شپږمه ښځه وه چې د هغې سر د سپي جوړ دی او د سپي په شانتې اوازونه وباسي په جهنم کې او دا اورې په خوله نه نوځي او ښکته ترې نوځي. وی بابا دا څوک وه؟ وی دا هغه زنانه وه چې دې به زبادنې ډېرې کولې. زبادنې چاله لږ غونته کیسه شی ورکړي سبا پې زبادنې تا ته خو ما دا شی درکړی وم. زبادنې به یې ډېرې کولې او حسدګره وه. حسد به یې ډېر کو، ناسودي چې ورته موږ په پښتو کې وایو، او زبادنې به یې ډېرې کولې.